الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. الباب الثالث في التقديم والتأخير. دا باب ثالث د تقدیم او تأخير په اړه کې ته اوس ول دا خبره شو ولا چې په علم المعانی کې اته بابونه دي. نو اولنې باب خو دغه د انشاء او د خبر په اړه کې او دریم بیا جو دا حذف او د ذکر په اړه کې او دریم باب چې د تقدیم او تأخير په اړه کې تقدیم ویل کېږي مخکې کېدو ته او تأخير ویل کېږي مؤخر کول ته. نه دا خبره خو معلومه ده چې کله انسان خبرې کوي او کله انسان سو کلام پیش کوي نو ټول خدای په یو ځای باندې شي پیش کولی چې بس د کړو جو لکه مخکې وروسته بګنی او څه خبره به وروسته کوي څه مخکې کوي پوهېږئ به باندې یعنې څه خبره به مخکې کوي او څه خبره به څه کوي وروسته به کوي او د خپل ذات په اعتبار سره په خبرو کې دا خبره په کلام کې دا خبره نشته چې دا ته مخکې ووایه دا وروسته ووایه لکه چې ټول په دې اعتبار سره ټول یو شان دي یاره ټول الفاظ دي او ټول چې نه دا په دې درجه کې چې نه دا یو شان دي په درجه د الفاظو کې یو شان دي پوه شئ خو کومه خبره ته مخکې کې او کومه وروسته کې د هغې لپاره یو داعي ضروري دی یعنې د هغې لپاره یو وجه ضروري ده د هغې لپاره یو سبب ضروري دی چې د هغې داعي د موجودېدو د وجې نه به یوه خبره ته مخکې کې یا به یې ته وروسته کې پوه شئ د خپل ذات په اعتبار سره خو په دې کې صداقت نشته ځکه ټول یو شان دي الفاظ دي خو څه وجه به یې دا وجې نه وه څه الفاظ به مخکې وي څه به وروسته وي یا د چې څه خبره لکه عام طور باندې وروسته کول پکاري خو د یو خاص سبب د وجې نه ته مخکې وکړې یا د یو خبره چې دا مخکې کول پکاري او د یو خاص سبب د وجې نه ته وروسته وکړې نو دې ته ویل کېږي تقدیم او تأخیر پوه شوئ یعنی کلام کې غو لکه دغه خو ممکن نه چې ټول خبره ته په یو ځای باندې وګي بلکې سبا مقدم کوي سبا سکے مؤخر کوي با د الفاظو په اعتبار سره په کلام کې دا خبره نشته چې دا ته مخکې کو دا ټول په دې اعتبار سره یو شان دي چې ټول یو شان دي الفاظ دي خو که خبره ته مخکې کوي یو لفظ ته مخکې کوي او بل وروسته کوي نو د مخکې کول لپاره هم داعي پکاري او د وروسته کول لپاره هم څه پکاري داعي پکاري نو دلته کې نه دواعي د تقدیم چې دا ذکر کړي دي چې نه خبرې داسې دي چې هلته کې تا هغه مخکې کولی شي او بیا په اخره کې دا ذکر کړي ده چېرې تقدیم او تاخیر دا د یو بل ضد دی نو چې دا نه خبرې په کوم ځای کې چې دا د مقدم کولو تقاضا کوي د دې نه علاوه چې نور خبرې د مؤخر کولو تقاضا کوي پوهېږئ نو په دې کې نمبر 1 خبره چې نن هغه دا ده چې کله یو متأخر څیز یعنې د وروستني څیز دپاره ته چې نن هغه خبره په شوق کې یو کس راولې د شوق راوستلو دپاره هغه ته د ترغیب ورکولو دپاره چې دی د وروستو خبره چې دی که نه د شوق پیدا شي د وروستو خبرې ته د شوق پیدا شي د وروستو خبرې ته د هغه مینه پیدا شي نو د دې وجې نه ته په دې مخکینۍ خبره کې داسې یو ناشنا غونده خبره ته وکړې په تقدیم کې ته ناشنا خبره وکړې یعنې یو خبره ته مخکې کوې بل وروستو کوې خو ته دا غواړې چې د وروستنۍ خبره چې کومه زه کومه نو دا اهم خبره ده دا وروستنۍ خبره څه ده اهم ده نو دغې اهم خبرې نه مخکې ته یو داسې ناشنا غونده خبره وکړې چې هغه د انسان شوق پیدا کړي چېرې دا لومړنۍ خبره دی واوري که نه د دې انسان دا شوق کوي چې وروستنۍ پسې واورم چې دا وروستنۍ به ګورې څنګه لکه دلته مثال ذکر کړی دی والذي حارت البریة فیه او هغه کس چې دا ټول مخلوق حیران دی د هغه په باره کې نو اوس دا خبره تا وکړله چې لکه هغه کس چې د هغه په باره کې دا ټول مخلوق چې دا حیران دی نو انسان ذهن کې دا راځي چېرې دا به ګوره د چا په باره کې خبرې کېږي دا ټول مخلوق د هغه په باره کې حیران او سرګردانه دی پریشان دی نو ته ورته بیا ووایې چې حیوان مستحدث من جماد دا هغه ساوله څیز دی چې د منجمد څیز نه پیدا شوی دی د خاورې نه پیدا شوی دی نو اوس دا خبره خو دومره دغه نه ده چې انسان د خاورې نه پیدا شوی دی نو که ده دا داسې کړی که نه چې یار انسان د خاورې نه پیدا شوی دی او په دې کې د مخلوق ته دا پکې لکه په حیرانتیا کې دي نو دا دونه دغه نه خو چې کله تا دا خبره وکړله چې والذي حارت البریة فیه هغه کس چې دا ټول مخلوق دا په باره کې حیران او سرګردانه دی نو انسان شوق دا پیدا شي مخاطب چېرې دا به ګوره چې څوک چې دا په باره کې دا ټول خلک چې دا حیران دی نو ته ورته بیا وایي چې حیوان مستحدث من جماد په دې خبره باندې پوه شوئ نو کله چې یو متأخر دپاره یعنې د وروستو خبرې دپاره ته د انسان شوق پیدا کوې دا شوق پیدا کول دپاره ته داسې الفاظ ووایې چې د هغې د وجې نه د هغه شوق پیدا شي چې د وروستو کلام دا په غور سره وکړي په دې باندې پوه شوئ دویم نمبر دا ده چې کله یو خبره ده هغه انسان د خوشحالۍ یو خبره ده یا د خفګان یو خبره ده او د هغه په تادۍ باندې کوي
پتا دې باندې یو خبره کوي نو پای کې د خفغان یا د خوشحالي اظهار د اوله کې وږي بیا نور خبره ورستو کوي نو دا هم دوايي د بدیع تقدیم لکه یو کس ته دا قصه به یاد وي ګوره چې یو کس ته هغه څه ګناه کړی دی او دې په جیل کې راغی ګناه په پاداش کې چې په جیل تیرې د په جیل کې نهسته بیا د لپاره قاضي جنن دا لکه گواهان مقرر کړی دی او دغه کړی دي مطلب پنن په 11 بجې باندې د فیصله کیدونکو دا چیر دی خو بیا مریبا او یا بده تجرین دا بلکه قصاص په بده باندې لازمي یا په بده باندې جنن دا بلکه د موافقي اوس 11 بجې شوي او د 11 بلس باندې او په 11 باندې یو د یو ملګری راغی خیرخوا ملګری راغی او هغه ته وایي چې العفو عنك صدر به الامر الک معافی تا ته چرند باچا طرف نه راغله قاضي طرف نه راغله وستلا خبره ته تا وکړه مطلب معافی ده ته وینو لکه هغه زین دغه شو ورته دا خبره وکړه کنه شهرت نه ته پته نه 19 بجې وي 19 بجې باندې استاف فیصله وا د قاضي مخه ته مونږ ترنو یو خو زما یو سر پلانکې یو سر پلانکې نو مونږ ټول لګلی وو غواهانو راغلو او ستا وکیل راغلو دا بل سړي وکیل راغلو او بیا چې نو قاضي د یو خبر اورید بیا د بل خبر اورید او بیا دو وخت پکې تیرېدو بیا پکې هغه چیله پاسو چې پکې اوس کو بیا به واړو ولا پاسو واړو ولا پکې وکړل خو بیا په اخر کې دې سوچ وځي لگا فیصله ستا په کو شوته معاف کړي څه یاد ده خبره کې او چې خدای دې کړی کا زما خو دې جوړ کړی کو نو خو دونه صبر نو ول خبره کول پکارو لکه بس معافي تا راغلی د زمبا طرف نه نو دا خبره د خوشحالي د خبره ته تادی سره کې نو دا تقاضا دې خبره کې چې دلته د اوس د معافي انتظار کې دې خبره انتظار کې د لول دا خبره وکا یا دغه مسله ده خو لکه دا سړی چې نه لکه بدمانه ګناه ثابت شو د وخت اساسا چې دا وخت لولېږي او هغه ته بدخوا عمل کوي چې هغه د باندې خفقي او د تلولو چې لکه القصاص حکم بالقاضي د قصاص ګوره فیصله پتا باندې قاضي کړی دا اوس د خپل ملګری له نو هغه ته تلول خبره اړه راړې با اب د تلول قصاص خبره نه کوي وای بچ لکه غوډه غټ ظالم او هغه دا زمون دا کسین دا کمزور او مونږ ته په ګورانه وکړه بیا هم نو قاضي فیصله وکړه قصاص لازم کو لاول به هغه زین جوړي او بیا ودا کې خو نه د خو د دشمن دی دا غواړي چې د افغان ضرور ورسي نه القصاص حکم به القاضي هغه به خبره باندې پوښوي ها دریم نمبر دیګه چې الته کې متقدم چنه دا دواعی یعنی هغه سبب داعی د تقدیمی اادای چې یو ځای چې نه هغه د انکار او د تعجب چې نه د کوم څه چې مخکې شوی دی دا کوم څه چې مخکې شوی دی دا د انکار د وجنه او د تعجب محل وي انکار د تعجب یا انکار د محل د انکار یا محل د تعجب وي لکه یو سړی ډېر زیات تجربه کار دی او ډېر زیات خيار سړی دی خو لکه سکن کاپان په میډیا ټکان په پېښول هغه چې نن د کوتر کو دغې کو ورډو کې کو دغه کسته ته خبرو کې چې اباد طول تجربه تنقضي بهذه الزخارف الګ ستا خو دومره ډیره تجربه دا ډیره تجربه باوجود دې ټکانو ته دوک کړلې اوس اصل کې خدا خبره دې کول پکارو چې دې ګڼ کپانو ته دوک کړلې سره د دې چې تا ډیره تجربه موجوده ده لکه مطلب دا چې دوی ته دوک کړل دا دغه خبره نه دا د حیرت او د تعجب خبره نه بلکې تعجب خبره ده چې ته دومره ډیر تجربه کار سړی او ته دومره ډیر خیال سړی او بیا هم دې ګڼ کپانو ته چې دا دوک کړلې ندی تعجب ښکارا کولو د پاره چې لکه عام ته ذهن خو د دې انکار کوي چې دا سړی چې نه دی لکه دوکه نشي دغه دې ډېر زیات خيار دی او ډېر زیات چې نه په دې پاره خبره وانه خو د دې تجربه باوجود چې دا سړی ته دوکه کړی دی دې سړی ته دوکه کړی نو دا د تعجب خبره ده ته د ابعاد طول التجربه تنخجو بهذه الزخارف اې دومره د تجربه باوجود دې ګڼ کپانو چې ته دوکه کړلې په دې باندې پوه شئ سلورم نمبر دیږي چې الله کې تقدیم چې نن دا پکار دی هغه دا چې په ترقې په لار بدل مطلب دا دی چې لاول عام ذکر کول بیا خاص ذکر کول ما ته فکر دی اول عام ذکر کول بیا څه ذکر کول خاص ذکر کول لکه دلته مثال ذکر کړل چې هاذا الكلام صحيح فصيح بليغ چې دا کلام صحیح دی فصیح دی او بلیغ اوس په دې کې دا صحیح ټول نه عام دی ځکه ډیر کله ته کلام د سوي چې صحیح وي خو فصیح او بلیغ نه وي مطلب د دې هغه مبتدا خبر دا برابر وي نو کلام صحیح دی او فصیح بلیغ نه دی پدې پسې چې تا کله وي هاذا الكلام صحیح فصیح
نو دا مطلب دا چې دا کلام صحیح هم دی او فصیح هم دی پوه شئ او چې بیا نو د کلام د صحیح کېدو د فصیح کېدو لپاره دا خبره نه چې به بلیغ هم وي بلیغ به هم یعنی ډېر کده چې کلام فصیح دی خو د مقتضى الحال مطابق نه دی فتوی هذا الكلام صحیح فصیح بلیغ مطلب دا کلام صحیح هم دی فصیح هم دی یعنی په دې کې هغه تنافر او دا پکې نشته دی او د مقتضى الحال مطابق هم دی نو بلیغ هم دی او کته دې ویلې چې هذا الكلام بلیغ نو کم کلام چې بلیغ دی نو هغه صحیح هم او فصیح هم کنه ځکه بلیغ وای دی تا چې هغه د فصیح کلماتو نه یو شی سره دا د دې چې د مقتضى الحال مطابق وي پوه شو به معنی یا لکه په د بل مثال لري خارج نه داره هغه هذا الرجل عالم فاضل مفتي دا سړی هم چې دا عالم دی هم فاضل دی او هم مفتی دی نو ګوره دا عالم د ټول نه عام ټکی دی مطلب لکه د علم کړه درجه ویلي دي یا 15 درجه پښپک ویلي نو عالم اطلاق پکېږي د فاضل دی مطلب د درجو نه وتل هم د ټول درجه فاس کړم دي او بل چې مفتی هم دی نو دا عالم د ټول نه عام دی بیا پسې فاضل خاص دی او بیا پسې مفتی خاص دی او کته دې سوې حاضر رجل مفتی دا سره مفتی دی نو ته د بمخ نه دا خبره چې مفتی دی نو فاضل به همي دغه چې مفتی خو سره کې چې کوم فاضل وي او چې فاضل به سره کې چې کوم عالم وي په دې باندې پوه شئ نو دې ته ویل کېږي سلوک او سبیل ترقی په لار باندې یعنی اول عام ذکر کول او بیا بس ذکر کول خاص ذکر کول پنځم نمبر دا دی چې ترتیب وجودي رعایت ساتل ترتیب وجودي مطلب دا دی چې خارج کې کوم ترتیب دی هغه ترتیب رعایت ساتل په خارج کې کوم ترتیب دی هغه ترتیب رعایت ساتل لکه ګوره انسان لکه خوب ورشي نو د خوب لاول چې د انسان له خوب ورځي لاول د وجود چې دا کهله کال شي او د داخله دي کوله وي اوازونه کوي صحیح ده ندی مطلب دا دی چې د اوس چل شوی دی د خوب ورغله بس د ماحول برابرول غواړي دا د ټیټ وند کې پنکل کې دي چې په کمره کې لګو تیار وند کې اته د کلی وند کې بسترې بس بده کې بیا نور څه شي دی کېږي ندی ته دای کې دای کې ورته پرکالی وي په پښتو کې اب دای کې ورته سینتون لګي په عربی کې پوه شئ دویم د خوب درجه دا ده چې لکه کله نه انسان چې دی لکه درستر کې پټی شي خو زړه د زړه جاری وي لکه د دې مثال لکه انسان په کور کې د خپل مور او پلار سره ناسته د خپل ورونو خويندو سره ناسته یا خپل ملګرو سره ناسته شپې نه وخت پورې خو د خوب ورغله د نور خبرې کوي د خوب ورغله د لاسترګې د سپټی کې خو کڅوک دغه مبارک خبرو کې چې لکه عبد الله د زر دغه کې چې لکه یخ ما یخ ما ته سوای نو د خوب درمیاني حالت ده دې ته په عربی کې نعاس ویل کېږي نعاس او یو د خوب انتهایی حالت چې انسان بګینا غوګونه کار کوي نه بګستر نه بګسلا کار کوي لکه نو انسان پوخ خدای نو باید که هغه او په پیاړه په په باندې نه راکېږي اوازونه دغه په په نه راکېږي نه کې تنو ملګری په یې به معنی نو دا درې وانه د خوب درې وانه د خوب نور هم دغری درجه دي خدا درې درجه الله پاک په قرآن مجید کې ذکر کړي سینتون په قرآن مجید کې ذکر دی نعاس هم په قرآن مجید کې ذکر دی ای دغه شی کوم نعاس او نو هم په قرآن مجید کې ذکر دی نو الله پاک قرآن مجید کې فرمایل دي لا تاخذوا سینتون ولا نوم چې الله پاک دې ذات چې هغه نه پر کالی راځي نو د خوب راځي نو اوس بدی کې الله پاک د ترتیب وجودي د خارج د ترتیب رعایت ساتل لري چې اول خلکو ته سینتون راځي او بیا ورستو چې دا نوم راځي لکه ولې باندې پوه شئ د پنځه پوره دي وګورئ الباب الثالث في التقديم والتاخير باب ثالث په بیان د تقدیم او د تاخير کې من المعلوم انه لا يمكن النطق باجزاء الكلام دفعه واحده عند معلوم خبرنا دا يعني دا خبره خو معلومه ده چې انه لا يمكن النطق چې نطق جائز نه نطق يعني مطلب وینا جائز نه باجزاء الكلام په ټولو اجزاء د کلام سره دفعه واحده یو پیر یو ځل یعنی یکدم چې یکدم ته ټول الفاظ په جمع باندې خلینو راو باسي مبتدا او خبر او دا ټول فعل او فاعل او مفعول به دا ټول په جمع په یو سات باندې خلینو راو باسي نشي سره راو باسره بل لابد من تقديم بعض الاجزاء وتاخير البعض بلکې ضروری ده چې د دې جملې په اجزاء کې و بعض په بعض باندې مقدم کې او بعض باندې بسکه مؤخر کې یعنی د بعضو په بعض باندې مقدم کول او د بعضو په بعض باندې مؤخر کول دا ضروری دي وليس شيء منها في نفسه اولى بالتقدم من الاخر وليس شيء منها في نفسه اولى بالتقدم من الاخر
او نشته ده هیڅ یو د دې جملې د اجزاونه د خپل ذات په اعتبار سره چې دا ډیر حقدار وي اولاوي د مخکېوالي نه ببل باندې ولی لاشتراک جميع الالفاظ من حيث هي الفاظ في درجه الاعتبار ځکه چې دا ټول الفاظ مشترک دي په دې اعتبار سره چې دا ټول چې دا الفاظ دي دا ټول الفاظ دي که یو لفظ مخکې دی او قبل وروسته دی نو دا ټول الفاظ دي نو دا الفاظو په درجه کې دا ټول یو شان دي دا ټول څه دي نو د خپل ذات په اعتبار سره په کلام په جمله کې د جملې په اتاو کې دا خبر نشته دی چې یو مؤخر کا او بل څه کا مقدم کا فلا بد من تقدیم هذا على ذاك من داع يوجبه نو ضروری ده چې یو لفظ ته په بل لفظ باندې مخکې کې د جملې یو جز په بل جز باندې مخکې کې یا ورستو کې نو لدی مخکول لپاره بس داعی موجود وي چې هغه واجب وي دی لاره داعی نه مطلب سبب یعنی سبب به موجود وي سوجه به موجود وي چې دا غي ودی نه ته یو لفظ هنده مخکې کې او بل لفظ هنده سکه ورستو کې نو فمنت دواعی د دې دواعی د تقدیم نه دادي نمبر 1 التشويق الى المتاخر چې دا کوم متاخر دی دیتا شوق کول چې انسان شوق پکې پیدا شي رغبت پیدا شي اذا كان المتقدم مشعرا بغرابه کله چې دا متقدم یعنی کوم چې مخکړه شوی چې دا مشعر وي غنه خبرداري ورکوي په غرابت سره په ناشناوالي سره مطلب دا کنه چې یو لفظ دا کم چې تا مخکې کړی دی نو خدا چې دا د وروستو خبرې شوق پیدا کوي د وروستو خبرې د اورېدو شوق پیدا کوي دویم دا چې په دې مخکینۍ خبره کې بعد څه ندرت څه ناشناوالی به پکې موجود وي چې د هغې د وجې نه به دا انسان د وروستو خبرې ته غوږ دي نه هو لکه والذي حارت البریة فیه لکه مداریان چې دا وایي لکه مارو نولې ته جنګومه خو د هغې نه مخکې ورته خپلې دوايي نه مونې خرڅوي دوايي نه خرڅوي خپلې قیسې پیسې کوي بیا وروستو مار نولې وایي جنګوي یا به نه جنګوي نو دغه شان دي لکه دا شوق پیدا کوي وروستو خبر ته والذي حارت البریة فیه او هغه کس چې مخلوق حیران دی په هغې کې چې حیران دی د ټول مخلوق دا په باره کې ته څوک دی حیوان مستحدث من جماعت دا هغه حیوان سا والا څیز دی چې پیدا کړی شوی دی د منجمد څیز نه یعنې د خاورې نه یعنی انسان د خاورې نه پیدا شوی دی دا د مخلوق په دې کې حیران دی چې د خاورې نه انسان څنګه پیدا شوی دی نمبر 2 وتعجیل المسرة او المساءة چې د خوشحالۍ یا د خفګان خبره په تادۍ باندې کول د خفګان یا د خوشحالۍ خبره له العفو عنك صدر به الامر چې دا عفو دا حکم صادر شوی دی عفو تا صادر شوی دی دا حکم دغه نه د قاضي د طرف نه یا د مسرت پر دي او القصاص حکم به القاضي یا قصاص چې حکم کړ په دې سره قاضي مکه واقعه تاسو ته غوړیا یاد دی چې هغه سړی دی هغه مړی کړی دی او بیا په دې مړي کې دی په جیل کې بنګله شوی دی او بیا د هغه د فیصلې وخت مقرر شوی دی او دا ټوله خبره بیا دوی کوم چېرته ما وکړله دریم نمبر وكون المتقدم محط الانکار والتعجب محط الانکار والتعجب او چې دا متقدم یعنی کوم څه چې مخکې کړی شوی دی چې دا ځای د انکار وي یا ځای د تعجب وي محل د انکار وي یا تعجب وي نه عبادت لتجربه تنخدع بهذه الزخارف اې د ډېرې تجربې نه وروستو د دونه اوږدې تجربې نه وروستو تنخدع ته دوکه کېږي بهذه الزخارف د دې دوکه باز نه زخارف د زخرف جمع ده او زخرف هغه خبرو ته ویل کېږي چې درو خبرې خو د رښتیا او رنګ ورته ورکړی شوی یا لکه په قرآن مجید کې چې زخرف سوره زخرف ټول ذکر شوی دی نو په دې کې زخرف هغه دا ته ویل کېږي چې وسپنې هغه وسپنې ته د سرو زرو یا د سپین زرو اوبه ورکړل شوي نو دا خو په اصل کې وسپنه خو په ظاهر کې ښکاري لکه دا سره زر واغه دوکا نو دغه شان د زخارف د دوکباز ته ویل کېږي چالاک خلک چې دوکباز خلک نو اصل کې دې دی چې اتنخدع بهذه الزخارف بعد طول تجربته چې ته په دې دوکباز سره چې دا دوکه شوی بعد طول خدا خدای لکه په خبره کې تعجب کوي بګي ادا انکار کوي چې لکه تعالی دوکه کېدل نو پکار ده دینه خو بیا هم ته دوکه شوی نه دا تعجب والا ځای دی نه اباد طول تجربه دی نو دا اباد طول تجربه دی مخ کړه دی په باندې زګه د تعجب د پاره نه لکه بری پوه شوي سلورم نمبر او سلوک سبیل ترقی او تلل پلار د ترقی باندې لري خبره څه مطلب دی ایل اتیان بالعام اولا ثم الخاص بعده چې اول عام الفاظ راوړل او بیا خاص الفاظ راوړل
لان العام اذا ذكر بعد الخاص ذکر عام کا چرته خاص کله شي د خاص نو ورستو نو لا يكون له فائده نو بیا بدیره بار څه فائدہ نه لاول خاص ذکر کول او لاول عام ذکر کول بیا سو خاص ذکر کول لکه هذا الكلام صحیح فصیح بلیغ نو بلیغ دا صحیح جنن دا ټولو نه عام دی بیا بس دا فصیح جنن دا خود دی صحیح نه خاص دی خود دی بلیغ دا عام دی او بلیغ دا ټولو خاص دی فاذا قلت کله چې فصیح بلیغ لا تحتاج الى ذکر صحیح وکله چې فصیح او بلیغ نو بیا پکې دا محتاج نه ذکر ته صحیح تا ځکه چې دا صحیح جنن دا عام دی او فصیح بلیغ دا عام دی دا خاص دی واذا قلت بلیغ او کله چې ته بلیغ وې نه لا تحتاج الى ذکر صحیح ولا فصیح الګ بلیغ باندې پوه شوې تاسو ها چې ګوره دا صحیح چې دا عام ټکی دی او فصیح او بلیغ دا خاص دی په نسبت لري باندې نو چې عام په عام په خاص ذکر کولای شي خو په خاص په عام نشي ذکر کولای دا په خاص په عام ذکر کولو فائدہ نشته پنځم ومراعات الترتیب الوجودي او دا ترتیب وجودي رعایت ساتلو د وجنه هم دا مخکې کېدی شي لکه لا تاخذوا سینه ولا نوم چې اول سینتون نه دی بیا نوم راځي سینتون د خوب ابتدایي حالت چې ورته ویل کېږي پرکالی او نوم د خوب انتهایی حالت ویل کېږي الکانو بدی پوه شوي زه دا وړو